بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنن په محاضره کې به پر بعض اردو فتاواو باندې کلام کوو. دغه اردو فتاواو تعارف به کوو ان شاء الله تعالی. په اردو کې ډېرې فتاواوې لیکل سوي دي، د مسایلو متعلق ډېر کتابونه لیکل سوي دي. مخکې موږ پر دغه موضوع باندې کلام کړی و چې په اردو کې الحمدلله ډېر خدمت سوی دی، په هره موضوع کې ډېر کتابونه شته. او بیا خاص کر نن سبا پر دغه عصري جدید مسایلو باندې چې کوم تحقیقات سوي دي، مقالې ورباندې لیکل سوي دي، کتابونه ورباندې لیکل سوي دي، هغه به وروسته ان شاء الله تعالی هغه ذکر کوو. په اردو کې یو فتاوا چې په فارسي کې د اصل اردو ته ترجمه سوې ده، فتاوای عزیزي په نامه سره په یوه جلد کې د وخت څخه مشهوره ده. نسبت د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله طرف ته کیږي، اگر چې بعضې مصنفینو اهل علم حضراتو نسبت د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله طرف ته کړی دي د فتاوای عزیزي، لیکن دا د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله د وفات وروسته مرتب سوې ده. بعضې مضامین او تحریرات اگر چې د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله افاداتو د کتابو سره جمع سوي، لیکن د دغه فتاوای عزیزي نسبت د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله طرف ته کول صحیح نه دی. د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله مستقل تصنیف نه دی او اعتماد ورباندې کول مناسب نه دی، تر څو چې د نورو کتابو نورو مضامینو څخه تایید نه وي سوی دغه مسلې او مضمون. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب تبصره ورباندې کړې ده پر دغه فتاوای عزیزي باندې په خپل کتاب کې، او نور علماو تبصره ورباندې کړې ده. اگر چې بعضې مصنفینو او د شاه عبدالعزیز رحمه الله وروسته مصنفینو دا لیکلي دي چې فتاوای عزیزي د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله تصنیف دی. فتاوای رشیدیه چې دا ډېره معتمده ډېره ښه فتاوا ده، نن سبا په دوه جلدونو کې، د مخکې به په یوه جلد کې وه. دا د فقیه النفس علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله چې ښه تعلیق تحقیق هم ورباندې سوی دی، او دغه د علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله د فتواو مختصره مجموعه ده. مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمه الله ته چې به کومې استفتاوې راکلې، هغه استفتاوې به حضرت علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله ته سپارلې، جوابات به حضرت علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله لیکل. او کله کله به دارالعلوم دیوبند ته چې داسې یو استفتاء وله، دارالعلوم دیوبند ته به حضرت علامه رشید احمد ګنګوهي په خپله تشریف راوړي او دغه استفتاء جواب به ولیکي. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله ته چې به کله یو خاص مسله تحقیق په کار ولو، رجوع به حضرت علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله ته کوله. او حضرت امام العصر علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله به علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله په باره کې فرمایل چې دا فقیه النفس عالم دی. او حضرت شاه صاحب رحمه الله به فرمایل چې یوه صدۍ مخکې لا د علماو په جماعت کې داسې فقیه النفس عالم لکه علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله په نظر باندې نه راځي. او علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله ته به پر ابن عابدین شامی رحمه الله ترجیح ورکوله. نو فتاوای رشیدیه په دوه جلدونو کې د نن سبا او د بدعاتو و رسوماتو متعلق زیاتې استفتاوې او مضامین پکښې دي، چونکې حضرت علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله د مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوي هم عصره و. په هغه زمانه کې به د بدعاتو و رسوماتو متعلق استفتاوې زیاتې راکړي، په دا وجه په فتاوای رشیدیه کې مضامین هم هغه زیات دي. د حضرت علامه رشید احمد ګنګوهي رحمه الله د سوانح او ملفوظاتو دپاره تذکرة الرشید، مکاتیب رشیدیه دا دواړه ښه کتابونه دي. یو بله فتاوا چې ښه فتاوا ده په یوه جلد کې فتاوای مظاهر العلوم په نامه باندې هم د فتاوای خلیلیه باندې مشهوره ده، د حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوري رحمه الله چې په 1446 هجري کې وفات سوی دی. مظاهر العلوم مدرسه کې دارالفتاح چې کومې فتواوې جاري سوي وي په هغه کې دغه فتواوې راجمع په هغه زمانه کې، او په دا وجه فتاوای مظاهر العلوم هم ورته وایي او فتاوای خلیلیه هم ورته وایي، چې نن سبا تعلیق او تحقیق ورباندې سوی دی او د فقهي ابوابو مطابق مرتب سوی ده. په یوه جلد کې فتاوای خلیلیه د حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوري رحمه الله. امداد الفتاوا د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله چې مخکې دارالعلوم کراچي والا کار ورباندې کړی و د تعلیق او تخریج، او اوس حضرت مولانا شبیر احمد قاسمي صاحب مزید کار ورباندې کړی دی پر امداد الفتاوا باندې، ډېر ښه کار یې ورباندې کړی دی. امداد الفتاوا ډېره اهمه په اردو کې ډېره ښه فتاوا ده، پر ډېرو جزئیاتو باندې مشتمله فتاوا ده. او حضرت حکیم الامت رحمه الله امداد الفتاوا ځکه نوم ایښی دی دغه فتاوا چې د خپل شیخ و مرشد حاجي امداد الله ماجري مکي رحمه الله پر نامه باندې دا فتاوا کړې ده.
او نن سبا چې هغه نسخه پیدا سي کوم چې مولانا شبیر احمد قاسمی صاحب کار باندې کړی دی. په اردو کې موږ مخکې وویل چې فتاواوې خو ډېرې لیکل سوي دي، البته چند فتاواوې داسې دي چې هغه ټولې نه پیدا کېږي، چې هغه زموږ د اکابرو علماو دي، اکابرو علماو اعتماد ورباندې کړی دي، معتمدې فتاواوې دي، او د مسایلو کتابو عبارتو قدیم کتابو خاص کر د عربي فتاواو کتابو ډېر ښه تطبیقات او د عصر او د زمانې مطابق هغه پکې ملاویږي، ډېره ښه استفاده ځینې کېږي. لکه دغه امداد الفتاوا ده او بل کفایت المفتی دی د حضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوي رحمه الله چې په 1402 هجري کې وفات شوی دی. او دغه چې نن سبا کومه محققه نسخه ده په 14 جلدونو کې فاروقیه والا چې کار ورباندې کړی دی، هغه نسخه چې پیدا سي د کفایت المفتی. او د کفایت المفتی په باره کې علما دا فرمایي چې دا کفایت المفتی اوسم چې کومې فتواوې د حضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوي رحمه الله ډېرې فتواوې په زندګي کې ولې هغه ټولې نه دي راجمع سوي. بهرحال دا بل ډېر ښه کتاب او ډېر کرامت او ضروري کتاب دی، په اردو کې ډېره ښه فتاوا کفایت المفتی. امداد الاحکام دا بل کتاب دی د محقق العصر علامه ظفر احمد عثماني صاحب رحمه الله او مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب گمتلوي رحمه الله. مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب په 1488 هجري کې وفات شوی دی. تقریبا زیاته حصه د مولانا ظفر احمد عثماني صاحب رحمه الله تحریر دی او یو څه حصه 1500 د شاوخوا د مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب فتاواوې دي. تقریبا د 2001 فتواوې پکښې دي ټول. او دغه د علامه ظفر احمد عثماني صاحب رحمه الله چې د نورو ډیرو کتابو مصنف دی او په بوشتي زیور باندې چې کوم استدراکات، اعتراضات، اشکالات د بوشتي زیور د مسایل په باره کې وو، د هغوی د جواباتو دپاره بیا امداد الاحکام کرامت دی. امداد الاحکام چې په 4 جلدونو کې دی، تعلیق او تخریج یې سوی دی او دا د امداد الفتاوا تکمیله بلل کېږي. امداد الاحکام ضمیمه د امداد الفتاوا یا تکمیله د امداد الفتاوا. امداد الاحکام، امداد الفتاوا، فتاوای رشیدیه، فتاوای خلیلیه، دا 4 تقریبا 15 دا ډېر ښه معتمد کتابونه او د مسایلو دپاره ډېر کرامت، بیا خاص کر د مبتدیانو دپاره. او پر بوشتي زیور پر مسایلو و عباراتو باندې چې کوم اشکالات د هغوی د جواباتو دپاره بیا دا خاص کر دغه امداد الاحکام. وروسته به انشاءالله تعالی موږ پر نورو فتاواو باندې، عصري فتاواو باندې او په اردو کې چې کومې فتاواوې دي، امداد المفتین دی، فتاوای دارالعلوم دیوبند، د نورې فتاواوې دي او پر نویو مسایلو باندې چې کوم تحقیقات او مقالې لیکل سوي دي، انشاءالله تعالی پر هغوی باندې به هم کلام کوو، د هغوی تعارف به